دا حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چې فرمائی نو دې کې هغه وی درې دروغ دي. مونږ ویل دا فرمان خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دی لیکن حکمن دا مرفوع دی. سوئی ما تپوسو گو چې ما هن دا کم درې کار نری چې هغه په الله دروغ دي. ناغیر آتو ویل من زعم ان محمدن صلی الله علیه وسلم را ربه، یو سړی چې دا ګمان دی چې د معراج پشپا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رب ملاقات کړل، دو بدو ناستی دو پدو ناستی یو بلی لیدل دی، فقد اعظم علی الله الفریتا، نو د په الله ډیر دروغ وي. دا خو دا ټول وي چې ځان له وخته دو پدو کې ناستل لکه تا چې دو پدو کې ناستل دین او خلق عجیب و غریب سوزونه جوړ کړي. فارسی کې وای من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. دا په خوانه دا مصیبت دا حافظو دا فلانه او فلانه دا صوفیا شاعران دي فارسی بانان دا ټول حلولیان دي ظالمان دي. د قائل دي چې الله په انسان کې دنه حلول گئی داخلي. دلته قرآن مجید چې سویل دی خو سیدہ عائشہ داغه تفصیل بیانې. خدا شعر چې کم خلق بیانې چې من تو شدم تو من شدی، من جان شدم من تن شدم تو جان شدی، تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. زبط شم و تبز شیخ او من تن شدم زبستا وجود شم تو جان شدی، تو ما کې دن نو نو بیا و سوګدان وي چې جدای مو ته جدای دې ته حلول وي. نوخار کې عبد الله استادو الله دا غلطه معاف کړي. ابو ویل پورتا چې دوی شي په عابد او په معبود کې دوی غیریت ته وي. عابد او معبود دا جدا جدا سوزونه دي. دا جداواله چې ختم شي دوی جداواله چې ختم شي شرک د عبادت زکا په وحدت الوجود، یعنی خالق چې په خپل مخلوق کې ور داخل شي بالفرض، نو دا مخلوق په خپل خالق شو او چې خالق شو دی بس سجده چاته لګي. اوس کله سجده لګي نو دی مشرک کیږي. نو دی وجه باندې دا ډېر ته ویني ځان ته برګان وي مونږ بره کوي. دا دغه مرتبه والا خلک دي، دا دغه بی دینه خلک دي. عدالت د خلکو ولی الله جوړ کړي مونږ بنه کوي تپوس ته کې مونږ نه کې کعبه ته ځي او که زمونږ شانته سرپیرا په پیښ شي چې ډکیږي دلته کې او مونږ له کعبه لري نو بیا ټول عمر د خلکو اثر نه لګي چې پیر صاحب بیزتی کړه. دا قسم خلق دی او دا سړی هم وایي که نه هغه بین الاقوامي دروغجن هغه وایي چې الله او رسول یو بل ته نږدې شو، اللہ اوخیجا اور ورتے نزدیک آ جا اور نزدیک آ جا اور نزدیک آ جا نو څه چله شو همدغه شو من تو شدم تو جان شو دا چې ډېر بین الاقوامي سړی عجیبه ده. دغه سړی که د یو سیاسي جماعت ملګرتیا کوي نو علما پې بد وایي، بد پې وایي خلک. خو که د عقیدې په باب کې غلطي وکړي او مونږ یې تنقید وکړو نو خلک څه وایي وګورئ جي هلکه ته پې د خپلو معاملاتو دپاره تنقید کوې او مونږ د هغه د دین په باب کې خبره کوو هغه سره چې دا ته څه وایې. بیا خلق وایي علماو پسې لګیا علماو پسې نه وي لګیا، د هغه یو غلط نظریې پسې لګیا وو، دا خو دروغ دي. سیدہ عائشہ فرمائی کہ چا دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج پشپا الله لیدل دی فقط اعظم الفریه علی الله د په الله ډېر لوی دروغ وي، اعظم الفریه ډېر لوی دروغ ویلي. مسروق وی مارته وی چې لږ صبر وکړه
زما ذهن کې یو سوال دی، سوال دا چې قرآن مجید خدا فرمایي چې ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. دا سوال دی زما ذهن کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب قرآن نه ثابتېږي چې دا لیدلی و. دا زما ذهن کې سوال دی. ننم صاحبان بدا کوي پیش کوي چې کله کیسې کوي د معراج نو دا پکې ووایي، نو دې پسې چې کوم جواب هغې کړی نه وایي. دا داسې خاینین دي ظالمان. مطلب دا دی چې د آیت نه خدا معلومیږي چې لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فأوحى إلى عبده ما أوحى. دا استدلال کوي خلق. و سید عائشہ اور تو فرمائی چې نه سوال نه پیدا کیږي. ما ورته دا خبره وکړه نو قالت انا اول هذه الامه سأل ذلك عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. زد امت کې لومړی خزوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې آیت په باره کې تپوس کړ. حدیث چې سړی وي نو بیا په قرآن پوه شي چې حدیث یې نه وی دی کدو غږی داسې لګیا دی. سیدہ عائشہ وی امت کې ظلم بنئ خزیم چې ما د دې باره کې تپوس کړو چې د آیتونو څه مطلب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلو انما هو جبریل لقد رآه نزلة اخرى مراد سره جبرائیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل لیدلو بل ځل را کوزېدو باندې او ماته ویلو چې لم اره علی صورته التي خلق علیها غیر هاتین المرتين. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته فرمایل چې ما جبرائیل صرف دو ځله داغه په خپل اصلي شکل کې لیدل. انسانی شکل کې هو ډېر راته، لیکن د جبرائیل علیہ السلام په خپل شکل کې دو ځله غلی ما لیدل دی. یا لومبنه وحی دوران کې غار حرا کې هغه وخت کې چې ما ولیدو نو داغه وزر دومره ډېرې وي او یا زره وزر یادوي چې هغه خافقین پټ کړو، افق یې پټ کړو، نور نه ښکارېد. او داغه هیبت د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زملونی زملونی ما پټ. ادویم د معراج پشپ میں اغلی دل لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. دغلته مې رب نه لیدل. او دا صاحبان چې لګیای بغیر د حدیث نه او قرآن نه دا استدلال کیږي چې رب لیدل قرآن کې دی لیکل دي. نو په قرآن ته پوهیږي که رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهیږي؟ په قرآن امتی پوهیږي عام او که سیدہ عائشہ پوهیږي؟ تو سیدہ عائشہ په دې وجه فرمایي چې چونکې دا تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی لہذا دا دروغ دی. بیا ګوره د مولیانو باره کې دا مشهور ده چې ملا باشد کې چپ نه باشد. مولا صاحب غلی کېږي نه او څه وایي هر څه جو ہے سب وایي بس جواب به ورسره تیار پروت دی. ولې جی عبدالله ابن عباس و قائل نه و د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدلی و. دغه صاحب هم وایي خپل تقریر چا خو وایي داسې. نو د دې یو جواب خو مختصر دا دی چې عبدالله ابن عباس ته د سیدہ عائشہ دا حدیث نه رسېدلی. هغه دا نه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی. دا خو د هغه خپل یو استدلال دی د قرآن مجید نه او خطا دی. کوم استدلال چې عبدالله ابن عباس کړی دی خطا دی. ځکه چې د هغې خلاف صریح حدیث موجود دی د سیدہ عائشہ موقوف روایت نه بلکې مرفوع روایت. او دویم دا چې د سیدنا عبدالله ابن عباس پر روایت کې هغه دا نه چې ما رب لیدلی، هغه وی نورن
انی اراه ما سه نور لیدلی و الله یې نه دی ویلي هغې نه خلقو دا جوړه کړې ده دا هغه دروغ دي چې خلک یې د الله په باره کې وایي الله باره کې ډېر دروغ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو تیر جمعه کې ما ویلو یو څو ورځې هغې د خپل کټ باندې د ځمکې د پاسه پراته او د هغې وجه څه وه وجه دا وه چې ټول مسلمانان به په هغه باندې جنازه کوي څلور کسان به ور داخلېدل درود به وی او بلې غاړې ته به وتل جنازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شوې وه ګناه خو هغه نه دی کړی چې د هغه د بخښنې سوال وکړی شي او دا حکم خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته کړی ویلی ورته چې دا چل وکوي نو په هغې 3 ورځې ولګېدې د صحابه او دشمنان څه وایي د دې جي په حکومت جګړه وه نو ځکه دا 3 ورځې دا مسله وشوه دا خو ځان له مسله شوه دروغ وایي خو دلته پکې دا دروغجن بله خبره کوي خبره دا ده چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن دی نو دا د سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کمرہ خدا سے وہی کہ سب سے پہلے میرا رب مجھ پر جنازہ پڑے گا تو ټول نمخ کے زما رب اب راضی دلته کې د حجرې ته او د حجره کې بچ کم دی جنازه په ما باندې گئی اس کے اوسړې دا الله رب العزت په باره کې هغه حدیث وایي کوم چې بالکل ټول خلقو ته معلوم دی چې د شپې په آخره حصه کې الله ښکته اسمان ته راشي او خلقو ته آواز کوي چې څوک رزق غوښتونکی شته څوک بخښنه غوښتونکی شته فلان فلان په خو خلک جګړې کوي بحثونه به کوي ادې صاحب ته څوک څه نه وایي دا څه وایي څنګه لګیا یې دروغجن روایتونه پیش کې دا روایت ابن عساکر لیکلی دی خپل کتاب کې او دا دروغجن روایت دا داسې روایت نه دی چې ته په دې باندې عقیده جوړه کړې دې بیانول حرام دي دا که سړی وایي نو په دې مقصد به وایي چې دا دروغ دي خو دې به څه یاد دی دې خو داسې دروغ وایي چې د هغې انتها نه